کچیر زیات ثواب په وینو بایولو شوی نو نن به کساب لټولو نه غټ ولی او غټ بزرګ او زیات ثواب به د کساب کېده ولې چې کساب روزانه یو دوه غواګانې حلالوي. دا خبر مې دې پورې وکړه چې الله دې معافي وکړي. تاسو موږ په ذهن چې نن دا خبر چې نسته دا چې کله وینه وبایوي سره وکې غوا لا میږ لا اوزه حلاله کې نو دیغه ثواب زیات ده. تاسو موږ کنوي کور ته وځو بیا ول جناور حلالو که بیا ګاډی نه وایو کو بیغه جناور حلالو که مور لا پلار لا خپل رشتہ دار مو وفات سي ایغه پس جناور حلالو. الله کې کتابو د لیکلي دي احادیث مجموعه او ذخیره دا وایي چې تا په کوم خیرات او صدقې سره خوار غریب یتیم مسکین ته زیاته فائدہ رسیږي نو ایتاول هغه صدقه او خیرات الله پاک خواته ډیر زیات محبوب دي او د قبلولو وړ دي. نو خبر مې دا کوله چې تا جناور حلال ک په ګردۍ محلې لا په ګردۍ کلی باندې د غوښه تقسیم کړله نو دا غوښه تا ولا ودنان خوري غریبان خوري داسې خو نه څه کولای چې تی غریبانو ته ورکوي او ودنان داسې پرېږدوي. نو په ودنانو باندې تا خیرات نه وسه په غریب باندې تا خیرات وسه خو غریب دا تا ولا غوښه چې دا بدای بیمار ده ډاکټر ته به فیس وروي په د باندې قرضې دي دای بای چې کوم دي قرضې دا تا په غوښه باندې پرې کوي د کپڑے نسته دي د پخې غوړو یو مالګي مثاله بل شي ضرورت ته دای با غنمو ضرورت ده دانې ضرورت ده دا تا ولې غوښه باندې بدای غنم کوي دای په دانه پکوي دای به نور ضرورت پوره کوي. نو کچیر دغه غریب ته دغه خوار ته د قرضداري ته ته نقد پیسې ورکې 1000 روپۍ 2000 5000 لزر چې چور دی وسره سیږي په دغه باندې دای خپل هر ضرورت پوره کوي سي زمونو ته کتابونه پکولای سي کاپي پکوای سي کپڑے پکولای سي خوراک شراک ورته پر راوای سي خپل قرضې په پرې کولای سي. نو په صحیح مانو چې اتا نقدي صدقه او خیرات ثواب زیات ته په نسبت دي چې ته وینه وبوي. دا وینه بایول صرف په پښتنو چې له مسلمانانو چې مشهور ده چې اسراو کا جناور حلال کا کتابو چیرته داندې لیکلي چې دغه ثواب زیات ده. نو خدای دې پاره چې کله صدقه له خیرات کو جناور مال له جناور په جی باندې نقد پیسې خوار غریب ته ورکو هغه چې کوم ضرورت پوره کولای شي. بیا لس لا شل زره لا په لک روپۍ باندې تا یو جناور وک نو تا په ګردۍ محلې باندې تقسیم ک دي چې 50 کورونه غریبانو دي 50 ته ودانانو دي په ودانانو باندې خو تا فرض لا واجب صدقه نه کیږي په غریب باندې تا فرض لا واجب صدقه وسلا اوس کچېره پتا باندې روزه پاتې پتا باندې زکات پاته دا تا چې دا کوم مړی پس جناور حلال ک ایغه باندې قسم کفاره پاته دال منجونه په پاته دي روزه په پاته دي زکات په پاته دا دانک خیرات چې تا واړه په غریبانو یتیمانو مسکینانو وک مکمل ثواب د مرده ته رسیږي اغاړه په خلاصيږي. چې کوم دنانو باندې تا دا غوښي وښلې په دغه باندې اتا ول اغمړي غاړه نه خلاصيږي په دغه باندې خوار غریب ته فائدہ نه رسیږي تا په غوښه باندې اتا خوار غریب ته اتا په نقدو باندې فائدہ زیات رسیږي چې د سره نقدي امداد وکي په د نقدو پیسو باندې د اشای کولای شي. بل خبر ده چې په عوامو چې دا خبر مشهور ده چې کله یو کس بیمار سي لا چپې شور جوړ سي به دوه اوسري وکي او چرګي کی لا کوتري کی لا شیرلی کی وای دغه بلاګان راځي نو ایغه تای چې چرنګ ور مخته کې هغه په خلی چې واخلي بلاګان خپل درېسي دا نه قران چې ستانه حدیثو چې ستا ان چیرته کتابو لیکلي دي ان د سری چې دا سه شرعي حیثیت ستدا صدقه او خیرات دا کتابو چې راغلي دا نور سری نه دی راغلي لہذا نقد صدقه کوو نقد ول ثواب په نسبت تاسو هغه زیات ده ولی چې هغه ته یتیم مسکین خوار غریب ته فائدہ زیات رسیږي.